تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم د مسجد نبوی د آبادوالي نه پس بیا د مسجد قباء او د مسجد نبوی فضائل نبی صلی الله علیه وسلم ذکر کړی دي او د نبی علیه السلام په دنیا کې د درې مساجد داسې دي د هغې په نورو مساجدو باندې غوروالی دی، چوتوالی دی، فضیلت دی او هغې ته انسان د سفر په نیت باندې تللی شي. هغې کې یو مسجد حرام دی بیت الله شریف او دویم دی مسجد نبوي او دریم دی مسجد اقصی. که څوک پاکستان نه، هندوستان نه، بل ځای نه په دې اراده ځي چې زه بیت الله شریف ته ځما، مسجد نبوي ته ځما یا مسجد اقصی ته ځما، نو په دې نیت باندې تللی شي او دی د ثواب سفر دی. په دې بوله الله پاک اجر ورکوي. د دې دریو مقاماتو نه علاوه د یو بل مقام او د یو بل جماعت او د یو دیني ادارې د یو مدرسې او د یو مرکز د ثواب په نیت باندې هغې ته سفر کول شرعي لحاظ سره دا ټیک نه دي. زه پلانکۍ مدرسې ته ځم د ثواب په نیت باندې چې هلته د ما را سفر سوا یو د علم حصول دی، هغه بېله خبره ده، یا یو جومات ته د علم د حاصلولو دپاره به څنګه چې مسجد نبوي ته یا بیت الله شریف ته، مسجد اقصی ته سفر کول ثواب دی. د دې نه علاوه نور مقامات داسې نشته دی چې هغې ته انسان د ثواب په نیت باندې سفر وکړي، یا داسې مقبرو لتلل، پیر بابا لتلل، کاکا صاحب لتلل، داسې نورو داسې مقاماتو ته تلل چې انسان وایي زما دا سفر هغې ته ثواب دی، نو دا به په بدعاتو کې راځي به، په ګناه کې به دا راځي به. د دې وجې نه د علماو وینا دا ده که څوک د نبي صلی الله علیه وسلم زیارت لځي دا هم ډېر ثواب والا خبره ده. خدای به په نیت کې راولي او د وینا به دا وي چې زه مسجد نبوي ته ځم. په مسجد نبوي کې د نبي صلی الله علیه وسلم قبر مبارک دی. د نبی علیه السلام د قبر د زیارت لپاره هم ته سفر په نیت ته ثواب نشي کولی. او دا اسلام ځکه دا کار کړی دی چې اسلام هغه وحدت ساتلی دی، مرکزیت یې ساتلی دی. هسې نه چې هر یو کس ځان له یو مرکز جوړوي او ځان له مدرسه جوړوي او جومات جوړوي او خلک هغې ته را دعوت کوي دلته راځئ. نه، نبی علیه السلام فرمایي د سفر ځای به صرف د ثواب ځای به هغه بیت الله شریف وي یا به مسجد نبوي یا مسجد اقصی وي. او بیا نبی علیه السلام د دې فضایل ذکر کړي دي چې په بیت الله شریف کې که څوک یو مونځ کوي نو د یو مونځ ثواب چې دی په 1,00,000 باندې دی، د 1,00,000 مونځونو ثواب یې حاصل کړلو. لکه څوک دلته یو مونځ د سهار مونږ وکړلو او که دا مونځ څوک په بیت الله شریف کې کوي د دې داسې لک مونځونه کول په بیت الله شریف کې یو مونځ کول د هغې فضیلت بیا ډېر دی. او بیا نبي صلی الله علیه وسلم ویلي دي که څوک زما په دې جومات کې یو مونځ وکړي نو د یو مونځ ثواب چې دی برابر دی د 1000 سره، د 1000 مونځونو سره. یعنې 1000 مونځونه هم څوک نشي کولی، یعنې 1000 مونځونه هم ډېر ګران کار دی. خو نبي علیه السلام فرمایي زما په دې جومات کې یو مونځ کول یا 2 رکعته نفل کول، خو د نفلو ثواب یې ځان نه دی بیا، دا د 1000 مونځونو سره برابر دی. استاد حسین کې به سوال وي چې موږ خو اورېدلي دي 50,000، نو د 1000 والا روایت چې دی دا متفقون علیه دی، صحیح حدیث ته راغلی دی. په دې باندې چې کوم د 50,000 د منځونو روایت ته سندن کمزور دی نو هغه هم پیش کولی شو
چې د نبی صلی الله علیه وسلم په جماعت کې یو منځ د 50,000 منځونو برابر دی او بیت المقدس د هغې نه کم دی بیا. او نبی علیه السلام فرمایي که څوک زما په دې جماعت کې په مسجد نبوي کې چا 2 رکعاته نفل منځ وکړلو نو الله پاک بوله د حج برابر ثواب ورکوي. روایت دی 2 رکعاته نفل منځ کول په مسجد نبوي کې دومره لوی فضیلت دی چې دا د یو حج برابر ثواب دی. نبی علیه السلام عادت مبارک داو چې په هفته کې به یو ځل خامخا مسجد قباء ته بتللو او د هفتې په ورځ بتلو. جمعې مونځ به چې وکړلو د جمعې په ورځ نه په سباله ورځ باندې به نبی علیه السلام د اشراق مانځله زیات طور به پیاده تللو، پیاده به تللو مسجد قباء ته، هلته به 2 رکعاته نفل مونځ کولو. او نبی علیه السلام د مسجد قباء د 2 رکعاته نفل مونځ ثواب ذکر کړی دی چې نبی علیه السلام فرمایي څوک په مسجد قباء کې 2 رکعاته نفل مونځ وکړي د عمرې برابر ثواب دی. الله پاک دا ثوابونه ولې ورکړي دي چې په مسجد نبوي کې د 2 رکعاتو نفل ثواب د حج برابر شولو او د مسجد قباء کې د عمرې برابر شو. دا ځکه چې نبی علیه السلام د هغه ځای نه خلکو راویستلو او الله ورته حکم وکړو چې ځئ، مسلمانان یې راویستل خلکو او الله ورته حکم وکړو چې ځئ د بیت الله شریف نه. نو په بیت الله شریف کې حج کېږي، عمره کېږي. د عمرې او د حج د مقاماتو نه دوی راویستلی شو، لاړل مدینې ته. واقعي د یو لوی ثواب نه، د یو لوی خیر نه محروموالی و. الله پاک مسلمانانو ته او نبی علیه السلام ته د حج او د عمرې ثواب د مسجد نبوي او د مسجد قباء په دې کې د نفلونو د ادا کولو په بنیاد باندې ورکړه. بهرحال د مسجد نبوي ډېر لوی فضایل دي، په هغې کې علم زده کول، په هغې کې ذکر کول، په هغې کې تلاوت کول، په هغې کې نور نفلونه کول. د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم د هغه جومات ډېر لوی فضایل دي چې نبی علیه السلام د هغې تذکره کړې ده. نو داسې ده چې اسلامي او دیني د نبی علیه السلام چې کم مراکز جوړ کړي دي، د توحید د ټولو نه غټ مرکز بیت الله شریف دی او د نبی علیه السلام د دعوت د ټولو نه لوی مرکز چې دی هغه مسجد نبوي دی. دې سره به مسلمان محبت ساتي به او مسلمان به په دې کې عبادات کوي به او دې کې به د ثواب د حاصلېدلو کوشش به کوي. د نبی علیه السلام نه په دې کې نور هم بیا فضایل شته دی او هغه بیا ځان له موضوع جوړېږي. بیا نبی علیه السلام په دې مساجدو نه چې کم نور واقعات بیا راغلي دي او هغه دا دي چې نبی علیه السلام زید ابن حارث رضی الله عنه مقرر کړلو. د نبی علیه السلام بیبي وه سوده رضی الله عنها. دا د نبی علیه السلام سره هجرت نو کړی، دا پاتې شو وه. نو زید ابن حارث رضی الله عنه دی او 2 کسان نور دی. هغه کس پکې شامل دی چې کم کس عبدالله چې د کم فرد نوم و چې کم نبی علیه السلام ته لاره ښودلې وه، مشرک و، هغه په مدینه کې و، هغه په مدینه منوره کې و. هغه ته وویلو او غالبا عوف دی که بل صحابي دی، دا 3 واړه کسانو ګروپ یې جوړ کړلو، دوی له سورلي ورکړله او ویل تاسو لاړ شئ او دا عبدالله مشرک ورسره یو ځای کړلو، وی دی به درته لار ښیي، تاسو لاړ شئ او زما بچي راولئ، زما بیبي راولئ. نو خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات شوی ور دنیا نه رحلت کړو او د هغې د وفات نه پس نبی صلی الله علیه وسلم د سوده رضی الله عنها سره نکاح کړی دی. به دویمه بیبي وه، بله بیبي سره نکاح شوی و، واده نه و شوی. عایشه صدیقه رضی الله عنها سره نکاح شوی و. نکاح د عایشه صدیقه سره داسې د 6 کالو یا د 2 کالو په عمر کې د نبی علیه السلام د عایشه صدیقه سره نکاح شوی، واده نه دی شوی. عایشه هم پاتې شوې وه، ابوبکر صدیق په هجرت کړی و، اسما رضی الله عنها پاتې شوې وه، دا ابوبکر صدیق مشره لور وه او عایشه صدیقه کشره لور وه، دا هم پاتې شوې وه. د نبی علیه السلام نور هم پاتې شوې، فاطمة الزهرا رضی الله عنها پاتې شوې وه، ام کلثوم پاتې شوې وه او رقیه چې وه غالبا د عثمان ابن عفان بیبي وه، دې هجرت کړی و، حبشو ته تلي و عثمان ابن عفان سره. زینب رضی الله عنها
د نبی علیه السلام بله لور وه او د مدعي هغه وخت کې خاون غیر مسلم او مشرک و د هغې سره یې واده شوی و نو خاون یې دا زینب رضی الله عنها نه را پرېښودله. بیا چې کله د زینب خاون کله ونیولی شو د نبی علیه السلام زمو د بدر په جنګیانو کې د بدر په قیدیانو کې نبی علیه السلام ته وفرمایل په یو شرط دې پرېږدمه زما لور به را پرېږدي چې دلته راشي. هغه ویل ټیک ده. وعده یې ورسره وکړله. نو د عرب خلک د خبرو پابند خلک وو چې خبره به یې وکړه بیا به پکې دوکه موکه نه وه چې کافر به وو که مشرک به وو چې هر څوک به وو د وعدې د لوس پابند خلک وو. د نبی علیه السلام دوه نوڼه پاتې شوي نو ویل سوده رضی الله عنها به د خپلې مور میرنۍ مور سره به تاسو دا رابولئ. بیا دا درې واړه صحابه کرام دا دوه کسان صحابه کرام دي ورسره د لاره ښودونکی مشرک و دوی بیا رالل او د نبی علیه السلام بیبي سوده رضی الله عنها او فاطمه الزهرا رضی الله عنها او رقیه رضی الله عنها دوی بیا بوتللې او زینب پاتې شول هغه خاوند نه پرېښودله. عایشه صدیقه او اسما رضی الله عنها هم ورسره شو. عبدالله بن ابي بکر د ابوبکر صدیق بل زوی دی هغه هم ورسره شولو او دا یو ګروپ جوړ شولو او دا نبی صلی الله علیه وسلم ته مدینه منوره ته بیا دوی ورسېدل. وګورئ نبی علیه السلام هجرت کړی دا سره کور خلک نه دي بوولي. دا یو بل تکلیف دی صورتحال او ډېر مشکل حالاتو. په دې وخت کې به یو پروپیګنډه د یهودیانو خرابو خلکو خوره کړی. یهودیان همیشه دشمنان پاتې شوي دي د اسلام. نو اسما رضی الله عنها چې کله هجرت کولو نو اسما د زبیر بیبي وه د زبیر رضی الله عنه بیبي وه او دا چې کله چې هجرت کولو نو دا د دې حملو د اسما رضی الله عنها حملو او چې کله بیا دا مدینې منورې ته ورسېدله نو بیا الله پاک چې دی اسما رضی الله عنها ته زوی ورکړو عبدالله ابن زبیر. د یهودیانو پروپیګنډه دا وه چې چا هجرت کړی دی که نه د هغوی به اولاد نه کېږي به. وی ولې؟ ویل دا پې جادوګرانو جادو کړی دی. دا پروپیګنډه په مدینه کې خوره شوله چې یهودیانو ساحرانو جادوګرانو چې دی جادو کړی دی او چې کم خلک د بهر نه راغلي دي د هغوی اولاد به نه کېږي. دا یې دې دپاره دا کار کولو چې د بهر نه که نور خلک قافلې راځي دا رکاو شي چې نور خلک په مدینه کې راجمع نه شي او چې دا کم راغلي بس دا پوره دي. نو دا پروپیګنډه ډېره زیاته خورېدله. بیا الله پاک د دې پروپیګنډې توړ داسې وکړلو چې په مهاجرو کې اولنی معشوم چې دی عبدالله پیدا شولو. د اسما زوی و د زبیر هم زوی و عبدالله ابن زبیر رضی الله پیدا شولو او دا په مهاجرو کې پیدا شو. په انصارو کې نعمان ابن بشیر رضی الله عنه اولنی معشوم پیدا شولو او دا پروپیګنډه الله پاک ختمه کړله چې کوم خلکو ایمان راوړی دی څوک مسلمانان شوي دي یا مهاجر شوي دي د هغوی اولاد به نه کېږي نو الله پاک هلکان ورکړل. ښه دا پروپیګنډه بالکل توړ وشي. سبا له خلک وځي جنکۍ به کېږي خو هلکان به نه کېږي. الله پاک هلکان پیدا شو. په انصارو کې نعمان ابن بشیر پیدا شو. په مهاجرو کې عبدالله ابن زبیر. اسما رضی الله عنها خپل بچی راغستی و نبی صلی الله علیه وسلم ته راوړو عبدالله. نبی علیه السلام ورله په هغې کې نبی علیه السلام په هغې کې مبارک کې کېښودلو. نبی علیه السلام ورله دعا وکړله او بیا په خپله خوله مبارکې کجوره پسته کړله او په تالو پسې ورله ومږله. تهنیک ورته وایي په عربۍ کې د عربۍ په کتابونو کې. او نبی علیه السلام به دا کول چې دې نه پس په مدینه کې څومره ماشومان پاتې پیدا کېدل به خلکو به نبی علیه السلام نه راوړل. نبی علیه السلام به ورله دعا کوله او بیا به د خپله کجوره په خپله خوله مبارک کې بیا پسته کړله بیا به د ماشوم په تالو پسې هغه مږله به. داسې نه چې هغه خامخا کجوره بیا ونښلوله لکه د ماشوم ته اسانه تېره شي او بنده نه شي. دا د هغه د صحت دپاره او د یو برکت دپاره چې د نبی علیه السلام لاړې د هغې ماشوم اولنی خوراک چې د ماشوم ګیډې ته لاړ شي. نو دا اوس هم سنت طریقه داسې دا اوس هم سنت ده چې که څوک په کم کور کې ماشوم پیدا شي نو هغه یو که پلار یې په خپله نه کړي نو په خپله دې په غېږ کې والي او په خپله دې وله کجوره پسته کړي او په دې تالو پورې دې وله راکاږي او په خپله دې ورله دعا وکړي. که نیکۍ داسې وي
کترې داسې وي که جومات امام او عالم داسې نیک سړی وي یا په دې کلي کې او په دې محله کې بل څوک نیک سړی وي دا اوس هم سنت طریقه ده خپل ماشوم یو نیک سړي له وړل چې پیدا شي هغه له دعا کول او د هغه په خوله کې د هغه نیک انسان دغه کجوره چې هغه په خوله په ژوند خلي د دې ماشوم په زندګۍ کې به ښه اثرات وي دې نه پس چې دی بیا ابوبکر په روایتو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه عبدالله بن زبیر ته اذان کړی دی 15 احادیث په دې باندې دي اگر چې سندن کمزور دي ځینې خلکو به بحث کړی دی خدا تعامل د صحابو تعامل د تابعینو تعامل د تبو تابعینو پاتې شوی دی چې ماشومانو ته اذان شوی دی په وخت کې عبدالله بن زبیر ته اذان کړی دی اهل حدیث ځینو علماء کرام د دې قائل نه دي او تعامل د صحابو په دې پاتې شوی دی احادیث په مشته دا ټول احادیث مجموعه چې راغونډه کې معلومیږي دا دومره کمزوري احادیث دینم نه دي او که سند کې څه بحثونه دي د ټول احادیث مجموعه نه معلومیږي سنت طریقه دارا چې ماشوم ته اذان وکړي شي په خی وخت کې او په ګس وخت کې ورته اقامت وکړي شي څوک دی ورته وکي چې چاله اذان اقامت وردي زه کله ناکله زنانو تم وېما استا خاون لا اذان نه زوی ورته په خپل ورته اذان کوه په جمعات پسې استاد پسې وځي بیا خو 1500 روپے ورکې کنه د هسپتال کې داسې خلک چې ماشوم یو اسی خلک وي یره عالم دی ورته وکي او عالم دغه به خبره دعا خو خبره دارا د مور پلار فرض دادي چې اول ماشوم ته د الله پاک د کبریایي د الله د توحید د نبی صلی الله علیه وسلم د رسالت او د کامیابی د لارو دعوت ورته پخپل ورکی او چې څومره وي زر اذان ماشوم ته وشولو دومره زر به الله پاک دغه د ماشومانو بیماری نه بچ ساتي او که چا اذانونه کړي ماشومانو ته د ماشوم ته چې اذان شروع کړي سو خوځيږي ټوپ غونتی کوي ځکه فطرت ولا دعوت ورته ملو شي نبی علیہ السلام فرمای کل مولود یولد علی فطرت الاسلام هر ماشوم چې دنیا ته راځي هغه په اسلام په فطرت باندې راځي مسلمان پیدا کیږي نو اذان کول ماشومانو ته دا تعامل د صحابو پاتې شوی دی د حقیقي متعلق دا خبره چې ماشوم لبا په مورز باندې نوم دی د الله رسول فرمای خپل نومونه بچولک دی په مورز باندې نوم اعلان وکا په مورز باندې عقیقه وکا او سرکله مرلا وکا کاله کی ختنه مرلا وکا سنت مرلا وکا دا سلور کارونه په مورز باندې سنت طریقه ده عقیقه د الګ د پاره دو چيلي یا دو غډان او د جینې لپاره یو غډ یا یو چيله په مورزم سنت ته پښپا تمام کولای شي په من پاګه به هر وخت کولای شي کله چا وسنه کیږي نه دی کوي سنت طریقه دار چې په کم ساروي باندې قرباني کیږي پاغه باندې عقیقه کیږي څوک به خوري په خپل خپلوانو په خپل کور کې ټول خلک یې خوړل شي ممانعت پکې نشته ده او طریقه د اسلام دار ګوري چې د چا په کور کې ماشوم پیدا شي خلک یو بل مبارکباد ورکړي اسلامي په مورز باندې را ټول پروګرام کې خپل پر خويندې خورلن خپلوان راو غواړه نوم ولام اعلان وکا کړه چا په اعتراض کړه باندې کوم دې پکې خودلو دا خو د ماده زینوم دی ماده لور نوم دی نو کسو کې اعتراض کوي نو هغه اعتراض به بل نوم ورلکې دي او کپنوم کې څه خرابواله څوک بل څوک مسلمان هو بکیوي نوم بدر لټکی اخنه ډیران ګل نوم دی ورله خو دی دغه ځینې خلک ول ډیران ګل نو لکه ډیران ګل ولا خو دی وای دا چې دې نه زرا کیږي نه عبد الله نوم ورلکې دا عبد الرحمن نوم دا الله نبی فرمای نمونه حق دی خپل نمونه دی د نوم اثرات د انسان په ژوندۍ باندې بیا به ډیران ګل نه ډیرانونو د پاسه بغیر ټول ما بل اسخاوالي خوري با د اسخاوالو مطلب هغه ډیران نه د دنیا ډیران یادو ډیران ګل نوم دی ولا خو دی بهرحال دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت تی که څوک په عمل کولای شي ټیک ده حقیقت واجب نه ده فرض نه ده کړه چا وس کی ودی کی کچا وس نه کی نه دی کوي او انسان لکه پلار نه کړي په خپل انسان ځان لکه ولای شي بیا یو شری ته پته ولګي چې مار پلار نه کړي په خپل ځان خپل حقیقت کولای شي ها او دا غي خو اثرات انسان صدقه وکي خیرات وکي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا ماشومان دا پروپاګاندا ختم شول يهوديان خاموش شولو چې ماشومان الله پاک ماشومان پیدا کړل پدې کې بیا يهوديان چون کې پاتې کېدل په مکه معظمه کې غټي غټي قبيله وي یو په مکه معظمه کې یو خاندان قریش په مکه معظمه کې یو قوم پاتې کېدل چې هغه قریشیانو
په قریشو کې بیا بنو عبد مناف او بنو هاشم او پلانکې او پلانکې دا وو خو ټولو نه غټه شجره یعنې غټه ونه یې شوه قریشو یو قوم په مکه معظمه کې په مدینه منوره کې یو قوم نه و بنو قریظه ځان له بنو قینقاع ځان له او بنو نذیر ځان له بنو قریظه ځان له بنو نذیر بنو قینقاع ځان په یهودیانو کې وو په دې خوا چې دا بل کم خلک د یهودیانو نه هټ کرو هغه کې اوس او خزرج قبیلې وې دا بیا بني نجار دی او دا بني سلمان او دا پلان دنیا قبیلې پاتې کېدلې بیا نو نبی صلی الله علیه وسلم چلو برسو کې لک راشي بیمار دی نبی صلی الله علیه وسلم دا خبره چې کله ورسېدله د مدینې منورې ته چې نبی علیه السلام راغی د یهودیان خو دلته آباد وو یهودیانو ځان نه قلاګانې وي د بنو قریظه ځان نه وي د بنو قینقاع ځان نه وي او دا بنو نذیر ځان نه وي د دوی خپلې قلاګانې وي په قلاګانو کې دننه کلي وو دروازې وي خپلې نو دا عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا یهودي عالم و دی په کجوري په ونه کې ناستو کجوري شو کولې او د چې کله واورېدل چې مدینې ته محمد راغلی دی صلی الله علیه وسلم نو دی پورته ډېر خوشحاله شولو او فورا د کجورو نه راکوشولو خالدې ترور وه او غوسه شوه ورته ویل که دا چرته موسی علیه السلام راغلی وی که نه ویل دومره خوشحالي دې به نه وی کړې او څنګه دې په دې د محمد باندې دومره خوشحالي وکړله یعنې هغه راځي په دې خوشحالۍ باندې خفه شوله عبدالله ابن سلام رضی الله عنه خو د تورات عالم او د نبی علیه السلام د ټولو خبرو نه خبرو او ډېر د خوشحالۍ اظهار نه پسو چې کومه شکرۍ کې په کومه شکرۍ کې کجوري شو کولې اقه شکرۍ په سر و نبی علیه الصلاة والسلام ته دا ابو ذر د حضرت ابو ایوب انصاري کور ته دقه چې نبی علیه السلام ته ځان راورسو د نبی علیه السلام چهره چې کله اول ځل وکتله نو ویل عبدالله ابن سلام رضی الله عنه ویل دا چهره او دا مخ د دروغجن مخ نه دی ویل دا د نبی مخ دی د چهره نه او د مخ مبارک نه داسې نور خیجي ویل دا نبی دی دا دروغجن نشي کېدلی ناستو خبره نه کوله شکرۍ د کجورو کېښودله په ځینو روایاتو کې راځي چې نه شکرۍ په دې سر وه ولاړو نبی علیه السلام صحابو ته وعظ او نصیحت کولو نبی علیه السلام سلور خبرې په دې موقع باندې مسلمانانو ته ښودلې چې بالکل د تورات د هغوی د پیشنګویه برابر وي نبی علیه السلام مسلمانانو ته چې افشوا السلام بینکم نبی علیه السلام چې کله په مدینه کې تقریر کولو نو په تقریر کې څلور خبرې کړې وې اولنۍ خبره د نبی علیه السلام په مدینه منوره کې دا وه ویل که د مدینې ماحول ټیک ساتل غواړئ په مدینه کې یو بل سره مینه محبت ساتل غواړئ او په مدینې خلکو د یو بل سره الفت او مینه وي نو افشوا السلام بینکم ویل سلام به عام کوئ ستړي مشي په خیر علی او دا به نه کوئ ښه ګډ مارننګ دا به نه کوئ السلام علیکم افشوا السلام بینکم ویل سلام عام کوي یو بل باندې سلام کوئ او نبی علیه السلام وی سلام کوي په هغه چا باندې چې پیژنې او که نه پیژنې او بیا نبی علیه السلام وفرمایل سلام کوئ تحاببتم بینکم ستاسو په زړونو کې به الله را سلام په وجه مینه محبت پیدا کوي به سلام هغه ټکی دی د دې په وجه باندې مسلمانانو په اجتماعیت کې به محبتونه پیدا کیږي به نبی علیه السلام فرمایي عبدالله ابن سلام تقریر اورو د نبی علیه السلام نبی علیه السلام فرمایي سلام عام کوي دویم ورته وایي چې وتطعم الطعام کورونو کې به صدقې کوئ خیراتونه به کوئ د صدقو خیراتونو اهتمام کوئ ګوره اسلام د صدقو د خیراتونو اهتمام قائل دی خو رسمونه رواجونو نه مني درېمه خیرات نه مني د جمعې خیرات نه مني شریعت څلوېښتي نه مني کال نه مني د محرم خیرات نه مني د ربیع الاول خیراتونه نه مني شریعت وایي خیراتونه کوئ طعام یې ویلی دی په غریبو خلکو په خپلوانو خلکو وتطعم الطعام صدقو والا جوړ شئ د مدینې خلکو په خپلو کورونو کې صدقې کو شریعت ویلی دي
که تاسو په خپلو کورونو کې په مالونو کې خیر غواړئ نو تاسو به خوراک به خوئ به په خلکو به خورئ. زه په خپله د خیراتونو مسلې ډېرې ځکه نه کوم چې د خلکو سوچ دا وي چې استاد یې څنګه چل دی وږی شوی دی که خو د نبي علیه السلام احادیث نه شو پټولی. نو نبی علیه السلام د مدینې خلکو ته دویمه خبره دا وکړه چې که تاسو په خپل مالونو کې په خپل کاروبارونو کې په خپلو کورونو کې برکت غواړئ نو تاسو صدقې به کوئ، خیرات طعام خوراک دا به ورکوئ. نو نبی علیه السلام دویمه خبره دا وکړه ان اسلام د خیراتونو صدقو تلقین کړی دی او زموږ په معاشره کې کوم رسمونه دي هغه بدعات دي، په هغې کې ګناه ده. او درېیمه خبره یې ورته وکړه چې وصلو الارحام، رشتې خپلولي به پالئ، د ترور سره، د مور سره، د ورور سره، د تره سره، د خورئي سره، ماما سره، کاکا سره رشتې به پالئ. او نبی علیه السلام بیا ویلي دي چې بیا نور احادیث دي بیا که تاسو غواړئ چې ستاسو په کورونو کې الله خیر راولي او په عمرونو کې الله برکت پیدا کړي رشتې به پالئ. نبی علیه السلام سخت خبره هم کړې ده چې لا يدخل الجنة قاطع رحم، چې چا رشتې کټ کړي الله به جنت ته نه داخلوي. به د رشتو پالنه به کوئ، رشتې به پالئ، خپلولي به پالئ. دا نبی صلی الله علیه وسلم مسلمانانو ته مؤمنانو ته د رشتو د پالنو تقریر هم کړی دی چې نبی علیه السلام مسلمان ته رشتې هم پالئ. بهرحال نبی علیه السلام د دې تقریرونو بنیادي مقصد دا و چې مسلمانان چې دی د یو بل سره مینه محبت پیدا کړي دي. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه دا خبرې د نبی علیه السلام اورېدلې او د نبی علیه السلام دا خبرې چې واورېدلې نبی علیه السلام باندې درې سوالات بیا کړي دي. وایي د الله رسول نور خو تقریبا مطمئن یما ته پیغمبرې خو درې سوالات د تورات د علم په بنیاد کومه د قیامت اولنۍ نښه څه ده او جنتیان به اولنۍ څه خوري به دا درې سوالات عبدالله ابن سلام رضی الله عنه بیا د نبی علیه السلام نه کړي دي. و انشاءالله د هغې تذکره به بیا که سبا انشاءالله جمع دیو. دا د نبی علیه السلام د مدینې د واقعاتو ډېر اهم مسایل دي د هغې تذکره زموږ دپاره ډېره زیاته ضرور ده چې موږ هغه وکړو او په هغې باندې موږ الله پاک زموږ په زندګۍ کې عمل کولو توفیق راکړي. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. نور على مر الزمان تألقا